السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې په پرتن باندې یو ځل یو سړی راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک په خدمت کې حاضر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته فرمایل چې ایمان او د الله تعالی په وحدانیت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې اقرار و د سړي عرض وکړ چې د الله رسول الله پر یو شرط باندې ایمان راوړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته فرمایله هغه کوم شرط چې په هغه باندې ایمان لري دې سړي ورته وویل چې ته زنا ماته حلال وګرځوه یعنی ماته اجازه راکړه چې زه زنا کوم د زنا نه زه صبرېدی نسم او نه زنا پرېښوی سم کله چې دا خبره وکړه صحابه کرام ډېر غوسه سوه او ولاړ شول چې دی ووایي او دته د ویلو ادب ور وښیي د ویلو ادب ور زده کړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایي چې کښېنئ دته څه مه وایاست کله چې صحابه کرام کښېنستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا سړی راوغوښتی د دې سړي پر سینه باندې لاس کېښود او ورته وفرمایل ایا دغه بدکاري دغه بدپیلي ته د خپلې مور سره غواړې یعنی چې بل سړی ستا د مور سره بدپیلي کوي دا ته قبلوي دې سړي ورته وویل چې هېڅکله دا نه سم قبلوي د الله رسوله بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ته فرمایي وایي ته د خپلې خور سره دغه بدپیلي منې چې ستا د خور سره څوک بدپیلي کوي دغه کار تا ته خوښ دی او که نه دی خوښ نو دغه سړي ورته وویل ای د الله رسوله هېڅکله دا نه څه منئ او نه مې خوښ دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته وفرمایل د خپلې لور سره دا کار خوښوي چې سړی ستا د لور سره دا بدپیلي کوي او دغه بدکار کوي نو دې سړي ورته وویل ای د الله رسوله دا هېڅکله نه خوښوی سم او نه منی سم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک ورته وفرمایل نو څنګه دغه کار ته خپل ځان دپاره نه خوښوي او د نورو دپاره یې خوښوي یعنی خپله دغه بد کار بد بولې د مور په باره کې هم بد بولې د خور په باره کې هم بد بولې او د لور په باره کې هم بد بولې او د نورو په باره کې بې ښه بولې نو دغه سړی په دغه ټینګ کې وویله چې د الله رسوله زه شاهدي ادا کوم چې ستا څه د الله تعالی رسول یې د الله تعالی نه سوا بل د عبادت لایق نشته او زه په دغه ګناه باندې د الله تعالی نه بخښنه غواړم چې دغه زنا ده نو دغه سړی په دغه ټینګ کې الله تعالی ته تایب شو او ایمان یې راوړ ته وګوره څومره ښه تربیه څومره ښه تربیه او څومره ښه ښوونه او څومره ښه منطق او څومره ښه فلسفه که چیرې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ښوونې اصول په خیال کې وساتو نو هر سړی به زموږ خبرې عملي کوي او پر هغه باندې به عمل کوي